په مناسبت باندې جوړ دی. یو څو ماشومانو د قرآن ختم کړی دی، د هغې په سلسله والدینو د هغې دا تکلیف ایستلی دی. هغې ته خو اسم چې کم سره لکه نن چې زمونږ بچو قرآن خلاص کړی دی، د نورو خلکو به هم شوق دی ته پیدا شي، هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. د هغې صاحبانو دا غرض و، ستاسې د استاد جي دا غرض و چې یو عالم بیانو کې عوام به بیان واوري، هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. څه خبرو استاد جي چې مقتدیانو قسم خوړلی دی چې ماشومانو نه بغیار به او د یو څو کسانو نه بغیار به موږ نه کینو. تعجب ستاسې د ازرخانۍ نوم او تعجب ستاسې د دین دا شوق. نوم مو تر کم حده رسیږي، مینځ کې در کې دینداري تر کمه حده ده. زه خو افسوس په دغه حال باندې کوم چې تاسې نن د یو ملا بیان ته جماعت ته نشئ راتلی، نو تاسې به د امریکې مقابلې ته به تاسې ته څوک څه تمه وساتي، ته به څه وځئ جهاد ته. خو بهرحال واقعا چې د زرخانې خلک د هغې شهرت په بدماشۍ کې شوی دی. که په هر ځای کې یو کار کېږي مړی کېږي چا کړی زرخانیوال کړی دی، یو ډاکه کېږي چا کړي فلانی کړی ده. دی د خپل جرأت، د خپل غیرت، د خپل جذبه دا پر غلطو کارونو استعمال کړی ده. بدماش ته الله چې کم جرأت او کم سینه او حوصله ورکړې ده، دا ډېره لویه حوصله ده. بے غیرته سړی، بے همته سړی غلام نشي کولی. بے غیرته سړی او بے همته سړی هغه څوک نشي وژلی. بدماشیم په غیرت باندې کېږي. خدا خلق چا پوی کړي نه دي. دی هغه اسلامي جذبات چې غیرت دی هغه راپاڅېدلې په دشمنیو کې استعمال کړي ده، خپل منځي اختلافاتو ډاکو کې استعمال کړي ده. هغه جذبات چې کم الله ستا زړه کې اچولی ده، کم غیرت چې الله ستا سینه کې اچولی دی، هغه د خپل مسلمان رور باندې مه استعمالوه. هغه غیرت موقع د اوس را روانه ده، راپورته شه او د امریکا او د کفر خلاف وجنګېږه چې ستا غیرت موږ وګوري چې زرخانیواله څومره غیرت لري. خو زه افسوس دا کوم چې ته د یو عالم بیان ته جومات ته 2 قدمه نشې راغستی او د خپلې دیربرجانې سره په کټ کې ناستې او جومات ته 2 قدمو ته مجبور هغه یې چې کم دی نو اوزګار نه یې د دیربرجانې سره دومره مصروفه یې چې 1 غنټې نیمې غنټې ته جومات ته نشې راتلی. نو تا ته به زه دا امید څه وکړم چې ته به ما سره میاشتې ولګې او جهاد ته به امریکې ته لاړ شي. تعجب. بهرحال الله دې دغه ماشومانو چې قرآنونه اخلاص کړي دي د دې والدینو ته اجر عظیم ورکړي. واقعا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو مختصر حدیث کې د قرآن د ختم فضائل خلاص کړي دي. د حشر په عظیم میدان چې خلق د سینو د نامه او د سره پورې په خولو کې ډوب پراته، د حشر عظیم میدان کې چې الله رب الجلال د قهر نه ډک آواز کوي، په هغه ورځ باندې چې د الله د رحمت فرشتې د حشر د میدان نه تښتي، په هغه ورځ باندې چې 1,40,000 پیغمبران د نفسي نفسي صدا او چغه وهي، په هغه ورځ باندې چې په ټول انسانانو باندې به لړزه ګړئ، په هغه ورځ باندې به ځینې خلک د حشر میدان ته په خوشحالۍ کې راشي، په سر باندې به یو تاج ایښی، هغه تاج کې به ملغلري، هغه ملغلر نه به رڼاګانې خیږي. د حشر د میدان خلک چې څومره دي، څوک تر زنګون پورې، څوک تر نامه پورې، څوک تر غړۍ پورې، هغوی به په خولو کې ډوب وي. پیغمبران به د نفسي نفسي صدا آواز کوي، هغوی به حیران شي چې موږ په ساحل یو، دا انسانان نن په سر باندې تاجونه پراته دي، څومره په خوشحالۍ ولاړ دي. تپوسونه به شروع کړي چې دا خلک څوک دي، ورته به وویلی شي چې دا هغه انسانان دي، هغه مور او پلار دي چې په خپل بچو باندې د قرآن ختم کړو. د هغې بچي د قرآن ختمولو په برکت باندې الله د قیامت د عظیمې ورځې سختۍ د دوی نه لرې کړي دي او په دې خوشحالو باندې سرفراز او بختور ګرځولي دي. دا ډېره غټه خوشحالي بله بله سي.
وقت چې د والد ته د عزت ورکول کېږي نو د خپل د ماشوم به کم مقام لري، هغه نو رسول الله نور پټه پریخي چې هغه الله کم اجر بیا ورکوي. چون کې مقتضی حال موافق وخت د راغله چې مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمنګا هغه په ذهن کې د ډېر مودې رئیسه د دیو جنا چې کم جهادونه راغلیو پاغي کې چا ورته شوبه چولې وا انګريزانو په موږ داسې علامه او نخره وکړي چې زمنګ نه صحیح جهادونه ورکړه د دیو جنا د کلونو رئیسه زمنګ ساده مسلمانان رونه هغه د جهاد نه خبره پاتې شو، مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پر خدا په دغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس دا منځ کوا او روزه نیسا او حج کوا او جهاد کوا د دینه بغیر به په من کمبله فریضه نه. حالدار داسې نه ده، جهاد د اسلام په کارونو کې د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دینه بره فریضه او اوچته فریضه بیا بله نشته ده. حدیث مبارک کے راضی الجہاد ذروۃ صنام الاسلام، اسلام دا جہاد چې کم دے دا د اسلام دا بوکان بر سر دے، لکه اسلام چې یو غټ اوخ شي هغه اوخ بوکان بر سر جهاد دے، یعنی د جهاد نه عظیم المرتبه او د جهاد نه چې کم دے لوړ رتبه والا عمل هغه د دین په کارونو کې بل کار نشته. حدیث مبارک کے راضی کم یو کس خپل ځان او خپل مال د خدای په لار کې خرج کی، مراد تینا غزا ده، من غزا بماله و نفسی، چا چې مال او نفس د خدای په لار کې په غزا کې وایستا دغه انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبليږي. هغه د غزا متعلق راغلی دی، نور لارو کې دا فضایل نشته. حدیث مبارک کے راضی کم استرگی چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوې، یوه ګنټه نیمه ګنټه پاو یوه دوه درې ګنټې د جهاد د مجاهدینو پیره وکړه. حدیث کې راضی رسول الله مبارک فرمایي په دغه جسد باندې کم جسد کې چې د سترګې لګېدلي چې هغه د جهاد په پیره کې غړولې پاتې شوي دي په دې جسد د جهنم اور حرام دی. حدیث مبارک کے راضی کم یو انسان چې هغه د جهاد کې داغه خپې د جهاد په گردونو آلوده شوي په دغه وجود باندې او په دې جسد د جهنم اور حرام دی. حدیث مبارک کے راضی چې الله رب الجلال شهید ته داسې شپږ خصوصیت ورکړي، رسول الله فرمایي چې هغه خصوصیت الله ما ته نه راکړي. یو د خصوصیاتو داغه نه دا خصوصیت دی کله چې شهید سترګې پټېږي او د دنیا نه رحلت کوي دکه څومره ګناهونه غټ واړه کړي په دغه ټیم کې د ګناه نه داسې پاک شي که یوم ولدته امه، لکه کومه ورځ چې مور نه زیږېدلی او پاک د ګناه نه دی په شهادت دغه شان دی د ګناه نه پاکېږي. دارنګي رسول الله فرمایي چې زه وفات شم ما ته به غسل راکول کېږي، لیکن شهید هغه عظیم المرتبت انسان دی چې هغه کله وفات کېږي په خپلو جامو کې دفن کېږي. د حشر عظیم میدان کې به شهید خپلې کلمې او خپلې وینې په لپو کې اچولي، د حشر عظیم میدان ته به رارواني د الله په حضور کې به عرض کوي الهه زما دا وړه تنه چې تا ما ته راکړې وه ستا په لاره کې مې په دغه خرو باندې تقسیم کړه، الهه ستا د اعلی کلمت الله لپاره د جهاد د سربلندۍ لپاره د کلمت الله د اوچتوالي لپاره ما په ځان باندې دا نخرې کړي دي. الهه حدیث کې راځي خپلې وینې مې په لپو کې نیولي د الله حضور ته به سرلوړې را رواني، او حدیث کې راځي چې رنګ د وینو به رنګ د وینو وي لیکن بوی به ترې مشکو بوی خیږي. نو په دغه وجه باندې عوام ساده مسلمانان هغوی داسې وایي چې ګنې بس همدا یو څو فرایض دي. نه، جهاد فرض دی او فرض دو قسمه دی، یو ته فرض عین ویل کېږي یو ته فرض کفایي ویل کېږي. فرض عین جهاد، فرض کفایي هغه جهاد دی چې مسلمانان په کافرو د حمله اراده وکړي. مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وقت امر فوج ته وکړه چې په انډیا تعرض وکړي، هغوی تعرض نه دی کړی دی پې تعرض کوي، دې ته فرض کفایي ویل کېږي. د دې علاقې نه چې یو سړي پکې حصه واخیسته د ټولو غاړه پې خلاصه ده، که د علاقې نه یو سړي حصه وانخیسته د ټولو غاړه پې بنده ده. مثال یې د تبلیغ دی، هم فرض کفایي دی، که د علاقې نه یو کس وکړه ټولو غاړه خلاصه، که یو ونه کړه ټولو غاړه بنده.
ده خو فرض کفایي کافر چې پتا باندې حمله کوي پتا جهاد فرض عین ګرځي که یو وخت کې د نن نه 2-3 کال وړاندې په افغانستان کې په دشت لیله کې په قلم لیکلي 8500 کسان قاریان او طالبان شهیدان کیږي د ماشینونو پیکاز ضربو ته غورځول کیږي په یو ورځ باندې ټول وفات کیږي او شهیدان کیږي یو ملک نوې دهشتګردي وشوه کنن مسلمان د جهاد په نیت باندې یو يرغل په کافر باندې وکړه که هر چا کړه ښه کاری کړی دی نو کنن داسې کارو شو که په دې کې ماشومان مړی هغه کسانو ته الله بخښنه وکړي اکمو چې دا يرغل کړي ماشوم باندې زنانو باندې د کافرو بی ګناه يرغل د مسلمان کار نه دی ولی عامو نورو کافرانو مشرانو باندې ډاکه کول دا د مسلمان فرض کفایي جهاد دی کوي بلس دا دهشتګردي نه ده دیکھو سبا جهاد ته دهشتګردي وي اغل ته چام دا خبره ونه کړه چې طلبه شهیدان شو دهشتګردي وشو یو وخت د نجیب په حکومت کې بلکې د ببرک په حکومت کې په هرات د افغانستان کې په یو ورځ باندې 15,000 کسان د اسماعیل په مشرۍ باندې چې هغه ترې خلاص شو او هرات کې د بلدوزر د لاندې ژوندي ښخ شو چا مونږ دهشتګردي وشوه 1.5 میلیون نه د پاسه شهیدان په افغانستان کې د کفر او د روس د يرغل د لاسه شهیدان کیږي چا مونږ دهشتګردي وشوه نن که په امریکا کې مسلمان يرغل حمله کوي دهشتګردي را نام نهاد مسلمان منافق مسلمان بغیرت مسلمان د پاکستان د بعض مشرانو غوندې هغه هم د دهشتګردۍ ته چیرې دا ښه کارونه شو لیکن رسول الله نقش قدم ته وګوره هغه او داغه صحابه کرام روم تیم کافران نه پرېږدي هغلته ورځي او یرغل ور باندې کوي که دا دهشتګردي وي نو صحابه ولې دا دهشتګردي کوله دا جهاد او صحابه کرام ځکه چې په کافرانو حملې کوي شام فلسطین حمص علاقه مادی کرب بالبک حضرموت دا خاریه لوی لوی 2 صحابه کرامو د کافرانو نه ونیوي په زرګونو کسان ورکې مردار کړو په انطاکیه کې کسرا بادشاہ غصه شو او دا خبره وکړه قیصر هغه دا اعلان وکړه خپل لوی لوی جرنیلان راوغوښتل هغه ته وی چې تاسو جنگ صحیح جنگ نه کوئ اوس به زه خپله د جنگ میدان ته وځم د روس بادشاه هغه وخت کې رقینی نامه وه د قسطنطنیې بادشاه چې دا د هرقل بادشاه قیصر روم زویو کسرا نه بلکې قیصر روم چې هرقل نامه وه د هغه زویو قسطنطنی نامه وه قسطنطنیه ورته ځکه وایي چې د اولنی بادشاه د قیصر زوی چې هرقل و د هرقل زوی هغه چې کم دی نو قسطنطنین په دې بادشاهي کړې وه هغه هم راوغوښته دیرجان چې دا د هرقل بادشاه چیف فارم سټاف د افغانستان په اصطلاح لوی درستیزو هغه هم راوغوښته یو 2-3 نور لوی لوی بادشاهان هم را طلب کړو د هغې په مخ کې هرقل بادشاه د اعلان وکړه چې د مسلمانانو مقابلې ته به زه پخپله وځم هغې ورته سوال وکړه چې دا ځل موږ ته لوی لښکر راکړه او موږ به د مدینې او د مکې نه هم صحابه ختمو پاتې لا دا چې شام علاقه یې زموږ نه نیولې ده د دې لوی لښکر تیارې بندوبست شو روسیې قربانۍ دپاره په هغه وخت کې د اسلام دشمنۍ ته 2 لکه فوجیان ورکړه رقین باچا قسطنطنین 2 لکه فوجیان ورکړه دیرجان 2 لکه فوجیان ورکړه هغه نورو بادشاهانو حتی کې 10 لکه فوجیان رومیان برابر شو 80,000 کسان نام نهاد چې هغې ایمانونه راوړي او بیا د صحابو نه تښتېدلي وو لکه نن سبا مسعودیان چې
چې اوس امریکې ته هرکلی ویلې چې موږ به د امریکې تر شا کلک ولاړ یو د طالبانو مخالف کې به جهاد کوو. دا مرتد دي د دین نه، په دې جهاد بالکلیه روا دی. ته د کافر څه درېږې خپل مسلمان رور ولې. هغه هم دغسې خلکو جبیله ابن سهیم غستاني مشر و، د هغه په مشره 80,000 کسان مرتد شوي وو، اول ته تښتېدلي وو هرقل باچا سره. نه 80,000 هغوی وو، 10 لاکه دا نور فوجیانو. هرقل بادشاہ تربیه ورکړه، د خپلو فوجیانو ته وی چې تاسې به ټول په دمه پراته یئ. مسلمانان شام ته 2,000 راغلي او دا کسان عربیان چې موږ ته را تښتېدلي دی 80,000 دي. نو دی 80,000 هغوی 2,000 توره په توره ماتېږي، اوسپنه په اوسپنه ماتېږي، عرب په عرب ماتېږي. د دې عربانو دپاره به اولنۍ مقابلې ته د خپل عربانو ځي، دی به ورسره مقابله کوي. که دې 80,000 چېرته جنګ ونه کړی شو، بیا به تاسې 10 لاکه کسان مقابلې ته وځئ. 10 لاکه 80,000 فوج را روان شو. دغه وخت کې ابو عبید بن جراح رضی الله عنه دا 2,000 صحابه ټول راغونډ کړو. و امرهم شورا بینهم، قرآن وایي د صحابو کاروبار به خپل منځ کې مشوره وه. هغوی ته وایي چې نن خو خبر راغی، استاد راغی چې 10 لاکه 80,000 فوج هرقل بادشاہ د انطاکیې نه راولېږه. اوس موږ 2,000 هغوی 10 لاکه 80,000 څه مشوره ده ستاسې؟ یو کس پاڅېده ورته وایي زموږ مشوره دا ده چې دا شام به بیرته پرېږدو، واپس به مدینې منورې ته لاړ شو، نو هلته به مورچې جوړې کړو، هسې نه چې مدینه او مکه رانه ونه نیسي. ابو عبیده ورته خاموش کېنه، دومره بیکاره فیصله دی وکړه چې زما د مجاهدینو همت دی ټول ختم کړ. منګه دا 2-3 کاله دوره خلافت ابوبکر صدیق کې قرباني شهیدان ورکړي دي او شام مو په ډېره سختۍ نیولې دی. اوس به شام پرېږدو، واپس به مدینې ته تښتو، دا نشي کېدی. ابو سفیان پاڅېده، دا د معاویه صاحب پلارو رستو د ایمان راوړی دی، د هغه سړی دی چې د احد میدان کې د کافرانو سردار دی، خو بیا فتح مکه کې ایمان راوړو، بیا په اسلام کې ډېر مضبوط او کلک سړی و. پاڅېده ابو عبیده صاحب ته وایي زما رایه دا ده چې دا په کوم ځای کې تاسې دیره یئ، په همدغه شام علاقه کې مورچې جوړې کوئ. کافران چې دی نو اول به موږ ختمول غواړي، زموږ نه مخکې مدینې ته نشي تللی، ډارېږي چې له شاخوا نه راباندې حمله ونه کړي. هغوی به زموږ پوښتنه کوي چې دا مسلمانان په کوم ځای کې دیرهګاه لري، نو موږ پسې به راځي، همدې ځای کې دیره شئ، ځای په ځای مورچې جوړې کوي. ابو عبید رضی الله عنه وی چې ډېره ښکلې رایه دې راکړه. دا څومره خاریو کې چې صحابه تقسیم کړي وو، هغه یې راوغوښتل، تنګ شوي خو نه یې صاحبانو، هغه یې راوغوښتل، ټول یې په دغه ځای راجمع کړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې د مسلمانانو د لښکر جنگي قومندانو او د ټولو امیر چې کومو هغه ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه او د مسلمانانو عظیم امیر په دې وخت کې امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب په مدینه منوره کې و. دا د رسول الله د وفات نه تقریبا 9 یا 10 کال وروسته خبر ده. خالد بن ولید ته ابو عبیده صاحب وایي یا ابا سلیمان نن ته خاموشې، هر کله چې تا کومه فیصله او رایه راکړې ده په جهاد کې، هغه رایه کې الله ډېر خیر او برکت اچوي، ته راته فیصله راکړه څه چل وکړم. هغه ورته وایي ابو عبیده صاحب مسلمانانو رایه دا ده چې په دې ځای دیره کېږو، زه د مسلمانانو د مشورې خلاف کار نشم کولی، اگر که زما په زړه کې یوه بله رایه شته. ابو عبیده ورته وایي یا خالد ابن ولید تا چې کومه مشوره موږ ته راکړې هغې کې الله خیر او برکت اچولی، ستا مشوره باندې به عمل کوم، خو راته مشوره راکړه. هغه ورته وایي زه مسلمانانو خلاف نشم کولی. وایي نه زه درته وایم مشوره راکړه. هغه ورته وایي زما مشوره دا ده، زموږ د عربانو اسونه د هغوی عادت دا دی چې په منډه کې ډېر تیز دي، کله چې زموږ اسونه جولان او داسې دوره ونه خوري دی شکست کافر ته نشي ورکولی. دا تا چې په کوم ځای کې دیرهګاه جوړه کړې، دلته باغونه دي او په دې ځای کې زموږ اسونه منډې نشي وهلی. ته که چېرته د جنګ اراده لرې نو خیر دی، د دې ځای په مخامخ باندې د یرموک میدان دی، 100 جریبه میدان دی، هغه میدان کې واړوه، که کافر پرېوځي په میدان به پراته یي، موږ به په میدان پراته یو. دویمه دا ده چې خوا کې را سره بحر دی او اوبه به ډېرې زیاتې، زموږ لښکر ته به د اوبو رسولو تکلیف نه وي.
ابو عبید رضی الله عنه چې ډېره ښکلې رایه ده. مسلمانانو ته امر چې ځان د یرموک میدان ته ورسه. دې ته غزوة الیرموک ویل کېږي. دا 4 ورځې جنگ شوی. د صحابو په دور کې د دین عظیم جنگ بل جنگ نه دی شوی. لکه رسول الله په زندګۍ کې د احد د میدان نه لوی جنگ نه و شوی. تبوک جنگوش ډېر زر صحابه وو، لیکن هلته جنګ ونه شه بیا اسې تلي. خو شهادت چې شوی دی او قرباني چې ډېر ورکول شوي نو هغه د احد میدان. او د رسول الله نه وروسته صحابو په دور کې دغه عظیم جنگ دی چې شوی. 2 زره کسان دلته پراته دي. د حضرت عبدالله رضی الله عنه په مشرۍ باندې یو خط ورکه ورته. ابو عبیده رضی الله عنه خط ولیکه عمر فاروق صاحب ته. اولا سلام، پس د سلام نه عرض ده چې هرقل بادشاہ 10 لاکه 15 لښکر رئیسته دی. من خو مقابله ته تیار یو، لیکن بیا هم هغې ډېر زیات دي. قرآن وایي چې د 2 کافر نه به د یو کافر نه به 2 مسلمان د 2 کافر نه به 1 مسلمان نه تختیږي. اوس هغې را باندې 10 چنده او 100 چنده زیات دي. نو که تا سره څه صحابه موجود وي د جهاد والا نو موږ ته په مدد کې راولېږه. حضرت عبدالله رضی الله عنه ولاړو او فرمایي د جمعې په ورځ روان شوم. بله جمعه د 12 د زوال ټیم دی چې ورسېدم. ګورم چې عمر فاروق صاحب مدینه منوره کې اودس کوي، اراده کوي چې اوس خطبې ته خیږي او تقریر شروع کوي. زه ورغلم، ما ته وایي عبدالله کم خوا نه رالې؟ وایي ما ورته چې شام نه رالم. وایي په خیر رالې او هر کله راشې تا به راته نوي حالات راوړي، څنګه چل دی؟ وایي ما ورته خط ورکوئ چې خط یې وکاته رنګ ډېر متغیره شو. پاسې د جهادي تقریر یې وکړ. صحابه ته وی چې داسې مسله پیښه ده، مشوره راکړئ او که کم کسان قربانۍ ته تیار نو سبا پورې ځانونه جهاد ته تیار کړئ. علي صاحب راغی، عمر فاروق صاحب ته وایي خط ولیکه او واپس هلته ولېږه. هغوی ته داسې ووایه چې زمونږ د امداد نه د الله امداد تاسې ته ډېر دی، تاسې په دغه لږه کسانو د کافرو مقابله په همدغه ځای کې وکړئ. خط یې ولیکه. حضرت عبدالله رضی الله عنه ته خط واپس ورکړه. دی فرمایي زه په باب الحبشه باندې ووتم. حاجیانو صاحبانو به لیدلي باب جبریل باب الحبشه چې کله حبشې دروازې باندې ووتم پوخ سور یم. اوس مې اراده ده چې روانېږم واپس شام ته ځم. یوازې یم، زړه کې مې راله چې مرګ ته روانې هسې نه شهید شي د رسول الله روضه به دې نه لیدلي. راځه یو ځل خو د رسول الله زیارت وکړه. وایي واپس راتاو شم د نبي علیه الصلاة والسلام روضې ته رالم. چې مې وکاته حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عباس رضی الله عنه او حضرت بی بی عائشہ رضی الله عنها او دارنګ چې کوم د حسن صاحب او حسین صاحب دا یو د علی صاحب په غېږه کې پروت دی او بل د عباس صاحب په غېږه کې پراته دي. ناست دي 15 کسان. ما چې سلام واچو علی صاحب راته وایي تا ولې دلته پاتې شوې؟ په جلته ځان رسوه. وایي ما ورته وي چې زه رالم تاسې ما ته دعا وکئ چې دا لاره ډېره ځای ته اوږده ده او دشتې دي چې ما باندې الله دا لاره را نږدې کړي. هغه ورته وایي چې عمر فاروق ونې شخصیت سره دې مخه کړې ده، هغه نه دعا وغواړه. او ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده، لیکن تاسې خاندان د نبوت یې، بل تاسې د رسول الله روضې سره ولاړ یې، دلته راته دعا وغواړئ. نو حدیث کې راځي چې دغه عباس صاحب فرفعل عباس یدیه وعلی کذالک. عباس صاحب لاسونه جوړ کړه او علي صاحب هم لاسونه جوړ کړه. دعا کوي اللهم انا نسألك بهذا النبي المصطفى، اللهم اني اتوسل اليك بهذا النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي توسل به آدم وقد غفرت له خطيئته الا سهلت على عبد الله بن قرط طريقه وطويت له البعيد. الها دغه پیغمبر په وسیله درنه دعا غواړو. قبر ته داسې اشاره وکړه. هغه پیغمبر چې آدم علیه السلام په وسیله غوښتلی و الله ورته خطا معاف کړې وه چې دی عبد الله صاحب ته لاره لنډه کړه. نو بیا ورته علي صاحب وایي زه اوس مه خفه کېږه، درته خاندان نبوت دعا کړې دا نه رد کېږي، بل د رسول الله په خوا کې کړې او بله دا رسول الله خدای ته وسیله کړې ده. بعضې خلک وایي صحابو په رسول الله وسیله نه ده نیولې که نه، دا وسیله وه که څه. هغه روان شو او وایي زه سبعي روان شم. د خالد ورځې مزل مې وکړه، د یکشنبې اتوار ورځې مزل مې وکړه، د پیر د ورځې د مازدیګر اذانونه د یرموک د صحابو اذان زما په غوږونو راغی. د هغې خوا نه 2 ورځې مزل او د دې خوا نه د دې دعا په برکت باندې الله 4 ورځې لاره ورته لنډه کړه او 3 ورځو کې 2 ورځو کې هلته ورسېد. وایي چې ورسېدم خط مې ابو عبیده صاحب ته ورکړه. دا نو هغه ټیم دی چې د کافرانو 10 لاکه 15 لښکر په 3 میله کې اخوا دشته کې پروت دی رارسېدلی. خط یې چې ولیده
صحابه کرام راغونډ کړه، عمر فاروق خط ورته واورو چې ځانونه به بې ځایه نه شهیدان کوئ، او عمر صاحب امر کړی چې ټول جهاد ته تیار شئ، سبا ته ځان تیار کړئ جهاد ته. صحابه کرام ډېر په خوشحالۍ باندې تیاری شروع کړه. سبایي ټیم دی، هغلته د کافرانو مشر دی وخت کې دیرجان نامه ده، لوی بادشاه دی. هغه جبیل بن سهیم غسانی چې دغه مرتدینو چې کم مسلمانان مرتد شوي د 15,000 کسانو مشر، هغه ته وی چې لاړ شه او دا مسلمانان وږي تږي خلک دي، پیسې ورته ومنه که دا جنگ پرېږدي واپس مدینې ته لاړ شي. نو راغی داسې لرې ودرېده، آواز یې وکړ البراز البراز، مخې ته څوک راوځئ. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه توره په لاس په ډېره جلتۍ سره میدان ته وروته. د هغه دا ګمان راغی چې دا کافر پهلوانۍ اراده لري چې زه پهلواني ورسره وکړم. هغې کافر چغه ووهله چې زه ګوره جنگ ته نه یم راغلی، صلح ته راغلی یم، جنګ ونه کې. ابو عبیده صاحب توره په تیږې کې کېښوده. تاریخ لیکي چې دومره د اسونه نږدې شو چې دواړو اسونو خپلو کې بوزې سره بوی کړې، خوا په خوا ودرېد. ورته څنګه راغلی؟ وایي دیرجان را لېږلی، هرقل بادشاه خبر را لېږلی چې ستاسې مسلمانانو مشرانو ته به موږ 100 دیناره ورکو، پټکي جامې به ورکو، توري به ورکو، هر یو ته به جوړې ورکو. دا جنگ مه کوئ، شام را ته پرېږدئ، او جنگ هسې هم نه شئ کولی، موږ ډېر یو، زه واپس لاړ شئ مدینې ته به موږ در پسې نه درځو. د مسلمانانو غیرت ته ګوره، هغه دا شان بې غیرته بادشاهیان نه وو. هغه ورته وایي موږ ته رسول الله 3 خبرې کړي دي چې یا کافر ته وایي چې ایمان راوړئ، ته ایمان راوړئ تاسې؟ وایي نه دا خو نشي کېدی، هغه هم نسواره و د امریکانیانو غوندې. وایي دویمه دا چې موږ ته رسول الله ویلي چې دوی ته ووایي چې جزیه به ورکوي عن یدین وهم صاغرون، په ټیټه کونه باندې په ذلیله به نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر ساعت ملاویږي. کسان شاته مینس کې کړو، زنانه شاته یو غونډۍ وه، زنانه هم جهاد ته بولې وې، هغې شاته یو غونډۍ وه، هغې په دې غونډۍ باندې یو څو کسه محافظین ورته ودرول، هغې په دې غونډۍ کې محفوظ یې وساتلې. چې 15,000 کسان راغله، ابو عبیده 3 صفونه تیار کړه. خالد بن ولید صاحب راغی، ورته وایي ابو عبیده دا 3 صفونه دې ولې تیار کړي دي؟ وایي هغې 15,000 دي، موږ 32,000 یو. قرآن دا وضاحت کوي چې 2 کافر نه به یو مسلمان نه تښتي، پس 15,000 موږ دومره یو، ټول به جنګ ته وځو. هغه ورته وی چې ابو عبیده امیر یې، مخالفت دې نه کوم، لیکن جنگونه ما ډېر کړي دي، زه یو مشوره رایې لرم پیش کوم، یې که منې ډېره به ښایي درته. وایي څه؟ وایي ته چې دا 15,000 کسانو مقابلې ته دا 32,000 ټول وباسې، تر ماښامه به موږ وجنګېږو، دا 15,000 به ټول کوتره کو، ختم به یې کو، ولې سبا ته خو موږ جنګ نه شو کولی، ستړي به یو. هغې 10 لاکه دمه فوج پروت دی، د هغې مقابله به څوک کوي؟ زمونږ ډېر غیرتناک یو، سبا هم تر ماښامه وجنګېږو، هغه به 2 لاکه فوج راوباسي، په 3مه ورځ 2 لاکه هغه نور راوباسي، بیا به څوک جنګېږي. موږ ډېر تکړه یو، په 3مه ورځ به مو جنګېږو، خیره دی، شپه ورځ به په ځان یې وکړو، ولې 4مه ورځ هغه 2 لاکه نور راوباسي، بیا څوک جنګېږي. ابو عبیده پوه شو چې واقعا دې کې هم څه خبره ده. وایي ښه څه چلو کم؟ وایي زما رایې که منې نو زه به اوس د 15,000 کسانو کافرانو مقابله په 13 صحابو باندې کوم. خالد بن ولید دغه د نوم چې یادېږي داسې نه دی، زه به 13 کسانو باندې د 15,000 مقابله کوم. هغه ورته وایي چې عمر صاحب خط را لېږلی، او په خط کې دا لیکلي دي چې زما صحابه بې ځایه ګورې هلاک نه کوي، ته خو دا صحابه بې ځایه هلاکې. خالد بن ولید ورته وایي که زه صحابه هلاکوم ځان به مخکې هلاکوم. موږ 13 والا به ټول شهیدان شو، لیکن شاته 10 لاکه لښکر کې به شکست ګډ شي. اب وایي چې دا سره کم خلک دي، په 13 کسانو 15,000 کسانو ته شکست ورکړی. وایي نه نه داسې خو نشي کېدی. ابو سفیان پاڅېده، ورته وایي خالد بن ولید ستا جذبه ډېره زیاته ده، بیا داسې وکړه چې د 1000 کسو مقابله کې خو چې یو صحابي برابر شي که نه، نو 15 کسه تاسې شي، هغې به 15,000 شي. وایي زما رایه خو 13 کسان دي، خو تاسې داسې وایي زه 15 کسان به وباسم. آواز یې وکړه، درار ابن عزور دې پاسېږي. یاره دا درار ابن عزور داسې یو صحابي دی چې د شام نیول یقین په خدای وکړي چې خالد بن ولید
او دا درار ابن ازور په یوازې ځان نیولي. درار ابن ازور هغه سړی دی چې په یوازې تا ځان باندې د شپېتو پهلوانانو مقابلې ته وته هغه 15 راوتی وو د 15 مقابلې ته وته 18 پکې مردار کړو دا 12 نه وتښتېده بیرته. ډېر لوی پهلوانو او دومره محض یقین د ابراهیم علیه السلام غوندې یقین یو چې دی به کله جنگ ته وتلو خلک زغرې اغوندي جنگي ټوپۍ په سرۍ د به قمیص ویستو میدان ته به وته وایي چې د کافر په زړه کې دا چرته رانه شي چې ګینې درار ابن ازور به چرته زغر اغوستي د کمیس لاندې پټه چې په ما زړه ور راشي زه چې په اوسپنه باندې یقین کوم وایي ولې په خدای یقین نه کوم بیا به جنگ ته وتل. داسې یقین یې لرلو او د واقعي اوږدې دي خدا تقریبا 4 کرتې بندي شوی دی. یو ځل داسې بندي و چې هرقل بادشاه ته لاس تړلی بوتلل شو او بیا ور باندې 180 کسانو په یو ځای د تورو ګزارونه وکړه او 180 تورې ولګېده لیکن بیا هم زخمی پاتې و بیا په جیل کې پروت و زخمیونه خدای جوړ کړه انطاکیه خدای فتح کړه بیا راخلاص شو. ډېر یو عجیب سړی درار ابن ازور نامه ده. په دغه وخت کې د خور رمضان سره جنگ ته راوستې وه د هغې نامه خولت ابن ازور وه. خولت ابن ازور نو خور هم دومره غیرتناکه وه چې دا یو ځل بندۍ شوه چې کله بندۍ شه کافرانو نیولې وه کافر که کافر مو غیرت ورکې ډېر و هغوی به په ښځو باندې ګزار نه کو. نو دلته په منځ کې د ښځو جهاد شروع کا او په کوتک باندې 9 کسان کافران مردار کړل خولت ابن ازور 9 کسان. بیا ورپسې د ورور او خالد بن ولید راورسېد هغې خلاص یې کړې. نو درار ابن ازور پاسېد د ابوبکر صدیق صاحب زوی عبدالرحمن ابن ابي بکر پاسېد. اکرمه ابن ابي جهل ابو جهل زوی و ایمان راوړو ډېر کلک مجاهد و په دې ځای کې بیا شهید شوی دی هغه هم پاسېد. خیر هغه تاریخ متعدد نومونه راخستې 15 کسان تیار شو چې کله مقابلې ته ووته سبایي جنگ شروع شو. خو خالد بن ولید صحابو ته وایي که موږ ټول شهیدان شو زموږ مدد ته به څوک نه راځئ بس صرف سیل کوئ تاسو. 3 میله کې د کافرو فوج پروت دی 10 لاکه 3 میله کې صحابه کرام 2 زره پراته دي. دا 15 کسان 1.5 میل ته ورله هغې هم چې دی نو 15 زره کسان 1.5 میل ته راله 1.5 میل منځ کې جنګ ونه ختم. تر مازدیګر ټیمه پورې دا 15 کسانو د 15 زره فوج مقابله وکړه لیکن د مازدیګره پورې چې دی نو دا مسلمانان په دې کافرو کې وردن نه شو خو یو مسلمان به ښکارېده ولی چې اس ته به یې داسې لرې دوره ورکړه او بیا به په صفونو وردن نه شو نو مسلمانانو به وي چې زه دا یو خو ژوندی دی هغه ډېر ښکاره شو. خو چې د مازدیګر ټیم شو نو بالکل یې مسلمانان د کافرو په صف کې ورک شو. ابو عبیده صاحب لښکر ته امر وکړه چې بس تیار شئ زما صحابه ټول شهیدان شوي یا بندیان شوي دي ورځئ پې. ابو سفیان ورته چې نه خالد بن ولید امر کړی دی چې تر څو موږ خبر نه یې راغلی تاسې به هغې پورې موږ پسې نه راځئ. د ماښام ټیم و چې هغه 15 زره کسانو ته دې 15 صحابه کرامو شکست ورکړه هغوی وتښتېده او خالد بن ولید ستړی ستومانه د مسلمانانو لښکر ته راغی پاس باندې سور چې راغی صحابه را روان دي ستړي ستومانه چې وشمارل نو 20 صحابه ورسره دي 40 صحابه ورک دي. خالد بن ولید سر ټیټ کوی ژړل وایي زه به خدای ته څه جواب ورکوم عمر فاروق ته به څه جواب ورکوم چې تا دا 40 صحابه ولې شهیدان کړي دي. ابو عبیده صاحب ته وایي په دې شپه باندې راته 100 قربانۍ والا کسان راکا یا به زه د خپل 40 کسان را خلاصوم او که شهیدان به د میدان نه راوباسم او یا به داسې کوم چې زه به د انتقام اخلم. ابو عبیده صاحب ورته وایي ته ډېر ستړی زه به ستا په ځای لاړ شم. وایي نه زه خپله ځم. واپس باز باندې سور شو او 100 کسه د قربانۍ ورسره شو میدان جنگ ته 1.5 میل ته ورله چې ورله هغلته ګوري چې کافرانو مړي وشمارل 15 زره کسان مردار شوي په دې ورځ باندې کافران 15 کسانو باندې 15 زره چورګوړي هم څوک نشي حلالولی ښه دا یو امداد د خدای دی چې 15 زره کسان یې مردار کړي چې صحابه یې وشمارل 10 کسه ګلان صحابه شهیدان پراته وو هغه یې ترې راوچت کړه د مسلمانانو صف ته یې راولېږل دفن یې کړه 10 هغه وشل دی و 10 کسان ورک شو. مرګرو ته وی چې راڼه ولګوي د کافرو په لښکر ورځئ یا به موږ ګیریږو یا به د خپل ملګري خلاصو دا بندیان شوي دي. چې کله په هغې طرف ور روان شو ناو راغی هسې څه غرونه راله د آسونو شڼه یې واورېده چې ور نږدې شو چې وایي کاته ناخوانه ګوري صحابه کرام را روان دي 15 کسان دي. ورته وایي کم خوا تلي وایي چې کله کافرو شکست وخوړو نو موږ کافر ورپسې وو په دشتو کې نور هم پکې وژلي نو 15 هغوی و 10 دی وو 15 کسان ورک شو دا بندیان شوي وو. په دې 15 کسانو کې هغه درار ابن ازور هم بندي شوی و چې ما درته وایي چې لنډغر به میدان ته وتو هم بندي شو. ټوله شپه خالد بن ولید د ژړا د لاسه خوب ونه کړه چې زه به خدای ته عمر فاروق ته څه جواب ورکوم چې تا دا 10 کسان ولې شهیدان کړي
او دا 5 کسان درنه ولې بندیان شوي. دا غم وسګوره دومره ایمان مضبوط دی. 15,000 کافران مردار کړي او 10 کسان د شهیدان شوي دي، خو به هم غم ور سره دی. نو سبای ټیم چې شو هرقل بادشاہ ته استاد لاړو چې زمنګ نه 15,000 مردار کړي دي او داسې مسله پیښه شو، هغه 10 کسان جنگ ته راځي دي. سچلو کوي سره هرقل بادشاہ ډېر غوسه شو، خبر راولېږي دا پیسې لګي نور مرتضی ته کې استاد راولېږي دا مسلمانان غریب دي، که پیسې قبول کړي نو جنگ به پری دي. نو بیا خبر راولېږي وای که تاسو چرته جوړه کوي نو موږ بهر یو ډېرې ډېرې پیسې ورکو او دا لوغه را سره وکړي. ابو عبیده بن جراح ورته وی چې ما د تدریخ خبرې کړې دي، یا راسه ایمان راوړی یا به ټیکسونه را کوي او یا دا چې جهاد ته تیار شي، بل خبر نشي کېدای. هر غیرت مزخه شه کله که خبر چې وکړه کفر ډاریږي، که سسته سسته دی ویل کړه په کفر پتا راځي. نو د دې وجنه دریم اور شو دا یو د زونه شو من نشو. دریم اور شو دیرجان بادشاہ ته چاوی د کافرو مشر ته چې په دې مسلمانانو کې اوسړی د خالد نامه ده، دا خالد چې بندي نه کې کنه بلې طریقه باندې ته په مسلمانانو کامیابې دی نشي، دا بندي کا. ناغه ورته وایي چې دا په څه طریقه بندي کا موږ ډېر زړور دی. استاد یې اولېګه ورته وایي چې زمونږ دیرجان بادشاہ ستاسې فوجي کمانډر سره خصوصي خبرې کوي او دومره زړور دی چې مسلمانانو صف ته زمونږ صف ته دننه راځي. وایي صحیح ده. جبریل علیه السلام غسانی ورولېږه، آواز یې وکړه چې ستاسې د مسلمانانو مشر سره مې کار دی. حضرت ابو عبیده بن جراح سے بروته چې مشر زیم پښتانم سره ابو عبیده وای نه تاسو کې خالد نوم یو کس دی، وای خو زمنګ مشر نه دی، زمنګ مشر خو ابو عبیده دی، زم مشرم وای نه فوجي مشر درته یادوم چې کم د جنگ مشر دی. خالد بن ولید وروته پیسې خبره ده، وای دیرجان بادشاہ وای چې د خالد بن ولید په لاس باندې صلح حکومت او چې تاسو څه شرایط مانی زمانم در سره خراشه ته غوخته او ورته ډیره خلا. ابو عبیده صاحب ته ما سره اجازه راته وکړي که تاسو اجازه دې زوردم او ورته دا دوکه د شهید کوي دي، ورته یا به ما شهید کوي یا به زغ 15 کس بنديان را خلاصوم، په یواز ځان بورزم. پاس باندې سور شو کافر مخ کې دی اور پسې دی، 3 میله مزل وکړه کافرانو پاټک راغی، 10 لاک فوج پروت، 10 لاک 15,000 پاټک کې د توای کوش داسنا مخ کې دیرجان بادشاہ ناس ته دلته موږ پاس باندې سور سړی نه پریدو. دی ورته وای زمل میم زمونږ عربو کې رواج دا چاته دعوت ورکول شي ملمه څوک بې عزته کوي نه د سورلۍ نه کوزي، زبا اغیزي پورې په خپل اسبانې زم. هغه جبیل نه تاسو کوي مونږ خرومیان یو ستاسو په رواج نه پویګو، ته خو عربي کنه دا رښتیا وي او رښتیا دا سره ملمه څوک نه بې عزته کوي. بس پاس باندې تیر شو د پاټک. دویم پاټک راغی وای مخ کې دیرجان بادشاہ ناس دې مخ کې اجازه نشتا، دا ورته بیا دا خبر کړه ډېر ظالمان وینه نشي کېږي، اسنه به کوزيږي، اسنه کوس کا سدل ته وتاړه تور راويست او پزمکه باندې رامسا په ځای لګول روانو. 15 لاک فوج دی خو تسیل تولار دی، 15 لاک دی خو سیل تولار دی، خالد په منځ کې تیری رضی الله عنه. حیران دي چې دا سره کم سره دی چې موږ شام ته فوج لیګو د الله سره چې دومره کسان پکې وجل کی. دینه مخ یو جنگ راغلی او په هغه جنگ کې یو سل غزره کافرانو د وجلی خالد بن ولید یو سل غزره کسانی مردار کړي. نه هغه شکست هغه ته یادو نو ځکه هغه خالد ډیر پیژنده چې کله ورسره داس یو د سرو زرو کرسي پرتاوه خو کې بل د سرو زرو کرسي په یو دیرجان ناس د لوري لري فوجیان پیری ته ولاړ دي، قالین خوريدي او سمبا شیزه ورته پدشت کې جوړ کړي. د توای پر کرسي کې ناغه دیرجان بادشاہ عربي لګا یاد و روميو د دې کرسي ته الله تور کړل لري ورځوله او توای مونږ ته عزت درکو ته ځان په زور به عزت کې دی اور توای د سرو زرو ناستا دا زمونږ عزت دی خو په آخرت کې دی دنیا کې مسلمان ته د سرو زرو ګوت استعمال ول ناروا دي پاتلا دا چې سرو زرو په کرسي باندې کې دا مونږ روانه لاندې کې ناستو او تورې پتی کې ورکړه کې خدا خبره ور سره کولې ور توای چې تاسو مشرانو ته پیسې درکم، جوړې به درکم، پټکی به درکم، توري به درکم، زی واپس په عربو تلاړ شي زمونږ شام پرې دی جنگ مکوي. دا ورته وایي مونږ ته رسول الله درې خبرې کړې دي، یا ایمان راوړی ایمان راوړی، نو هغه ورته وایي چې نه ایمان خو نشم راوړی. وایي دویمه دا ده چې بیا زی واپس لاړ شي مونږ ته ټیکس را لېږئ. وایي نه دا هم نشي کېدی. وایي چې نشي رسول الله مونږ ته بل څه خبره نه ښودلې، بیا راته جهاد ښودلی، بیا جهاد ته تیار شي. د دې خبرې سره بادشاه غوسه شو، داسې پورته شو، فوجیانو ته وایي تاسې لا ورته ګورئ دا خو دوکه وه.
په خالد بن ولید باندې هر طرف نه منډې شروع شوې، د توره راویسته. فوجیانو ته وایي چې زه خو به شهید شم، ځان نه تېر یم، خو ستا سره باچا سر به مخکې قلمي. باچا سره خو توره نه و، خو امنیت کې ناست. بادشاه چغې کړې چې څوک مخ د بادشاه مینه په د باندې رااله، ورته وایي چې خالد ستا دا غیرت مې ډېر خوښ شو، زما اراده ده تا سره ورورولي کوم، که زه ستاسې مسلمانانو کې بندي شم ما به خوشي کې، که ته موږ سره بندي شو زه به دې خوشي کوم. ډېر غیرت مې ستا خوښ شوی، ما سره ورورولي وکړه، راسې داسې راوګد کړه ورته. دا ورته دا لاس داسې دیکه که وایي د کافر او د مسلمان ورورولي نه شي کېدی. ته ایمان راوړه، مسلمان شه، ستا په لښکر کې به زه د غلام په حیث جنګېږم، زه به ستا یو غلام یم، خو مسلمان شه. هغه ورته ایمان خو نشم راوړی. خپل سر باندې یو ټوپۍ پرته او ملغلرې پکې پیلل شوې وي. هغه راکوزه کوي، زما دا جنګي خولۍ بیدوه دا واخلئ تاسې په سر کوي، ستاسې دا ټوپۍ ما ته راکړئ، دا به زما اوس ته یو تحفه شي سره. خالد بن ولید ورته خپله ټوپۍ ورکړه، دا واخله او د کافرو تحفه موږ ته قبوله نه ده، ایمان راوړه بیا به دې تحفه قبوله کړو. هغه حیران شو. فوجیانو ته وی چې د غیرت زما خوښ شوی دی چې څوک یې نقطم ګوره ضرر ونه رسوئ، روغ جوړ به یې بېرته رسوئ خپلو مسلمانانو ته. خو ده ما ته تحفه را کړې ده او زما تحفه یې نه ده قبوله کړې. زما سره د 5 بندیان پراته دي، هغه 5 بندیان ما په تحفه کې خوشي کړي، ورسره خوشي کړي. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه د 5 مرګرو سره چې د کافرو د صف نه وځي، لارې ځینې چې مسلمانانو ولیده چې مرګري را خلاص شوي دي، نو حدیث او روایت کې راځي چې فرفعوا اصواتهم بالتهلیل والتکبیر والصلاة علی البشیر النذیر. یو 2,000 صحابه په جګ आवाज باندې چغې ووهلې چې لا اله الا الله لا اله الا الله. تهلیل لا اله الا الله ته ویل کېږي. والتکبیر د الله اکبر چغې ووهلې، والصلاة علی البشیر النذیر. په نبی علیه السلام په جګ आवाज درودونه وویل، نو په جګ आवाज درود ویل، په جګ आवाज تکبیرونه، په جګ आवाज لا اله الا الله ویل. دا 2,000 صحابه او عمل دی، دا غي کړی دی، بدعت دا نشي کېدی. په جمع باندې 2,000 چې لا اله الا الله وي. او بعض روایتو کې دام راغلي حتی جوابته الجبال، دا څومره لري لري غرونه چې هغې جواب ورکړه. جواب څه معنی؟ زنګاوه لاړه بېرته راوګرځېده، داسې یو زنګاوه ګډه شو. درېیمه ورځ د جنګ راله، بلکې درېیمه نه، هرقل بادشاه وی چې 9 ورځې جنګ مه کوئ، 9 ورځې سوله وشوه. دی خو مسلمانان دمه پراته دي، خو همدمه کافرو 5,000 مردار شوي، صحابه کرام 10 شهیدان شوي دي. 9مه بلکې 10مه ورځ چې کله جنگ جوړ شو، دا نو اوس هغه 2مه ورځ د جنگ کېږي. دیارجان بادشاه ډېر غصه شو، ویل چې دا ځل 10,000 باندې جنگ ته شروع شي، په منځ ورځئ، 2 لکه کسان په خیر طرف ورشئ، 2 لکه کسان په چپ طرف ورشئ. هغه 5,000 کسان په خي طرف دي، 5,000 چپ طرف دي. دا 2 لکه په خي طرف ورشئ، 2 لکه په چپ طرف، او ټول جنگ ته وځئ. په خي طرف کې عبدالرحمن بن بکر او په چپ طرف کې حضرت درار ابن ازور چې بندي شوی او د فوج مشر کړو 15 کسانو. په دې طرف 2 لکه کسانو حمله راوړه، لیکن درار ابن ازور داسې جنگ وکړو مرګروي چې هغه 2 لکه کسانو ته شکست بیرته ورکړه او تښتېدل. خو په خی طرف باندې چې عبدالرحمن ابن ابي بکر مشرو، هغې باندې چې 2 لکه کسانو حمله راوړه، هلته مسلمانانو کې شکست ګډ شو. چې شکست ګډ شو، نو خی طرف نه لښکر پکې رادن نه شو. حتی کې چې لښکر رادن نه شو، دې وخت کې ښځو جهاد کړی، دا شاته غونډۍ تم کافرانو مسلمانانو را نږدې شو. دغه خولت ابن ازور چې د درار ابن ازور خور وه، تاریخ لیکي چې دې کوتک په لاس باندې مخې ته مسلمانانو ولاړو، د مسلمانانو اسونه به یې په کوتک وهل، ورته وولې بیرته. او بعضې زنانه او ماشومان بچي صحابو ته نیولي و چې دا چاته پرېږدئ چې تاسې تښتئ. نو دې غیرت بیرته صحابه راتاو کړه او بیا شکست بیرته کافرو ته ورکړه. لیکن بیا 2 لکه کسان رال، 3 ورځې په دې طرف په خی طرف کې شکست ګډ شو. بیا دې زنانو دا بیرته چې جهاد وکړه او کافرانو شکست وخوړه، حتی کې هغې 2 لکه کسان بیرته شکست شو. شپه راله، 3مه ورځ جنگ تیار شو، دا 11مه ورځ ده. اوس دا 3مه ورځ جنگ باندې دیارجان غصه شو، پاسې د چوکۍ نه اوس به زه خپله میدان ته وځم، تاسې سره کم خلک یې. یو مشهور بادشاه لوی پهلوانو، هغه ته وی چې دا ځل میدان ته خپله وځه او د براز اعلان وکړه. کېدای شي خالد بن ولید مقابلې ته راوځي، نو هغه سره پهلواني وکړه چې دی پکې ختم کړي، نو بیا به څوک پاتې نه شي. هغه راغی میدان ته، او دومره غټې تنې خاوند و. صحابه فرمایي چې دی مونږ کله ولید مونږ کې یو غر دی دومره غټو، 100 ګزه اسې لرلو. چې راغی اعلان یې وکړه البراز البراز، مخې ته راوځئ څوک.
خالد بن ولید اعلان وکړ چې مقابله ته څوک وځي. نو پدې کې حضرت درار ابن عزور رضی الله عنه هغه صحابي لنډغر میدان تراغه وای ما ته اجازه ته کې مقابله ته بزوځم. مخه خور سره وشو هغه میدان ته وېسته. خو به عربو کې ورواجو چې پهلوانان به اون خطه تر څو چې یو بل وجلی نو یا تختیدلی نو بل څوک به مدد ته نه راتلو. دا یو رواج ګړو. دای دواړه په پهلوانۍ باندې شو. درار ابن عزور وای چې ما په حمله ورلا دومره عظیم کافرو او داسې زغری اغوستې وي چې ما په گزار کونه توري دا خله چې کوم دې پته شو فزغره ولګیدا لیکن په داس تاثیر نشو. پوه شوم چې د سره اوس چل کول غواړي. اثر اتاو کو شکست یې وخوړ چې کله اس منډه کړه د کافر د اخر لاغه چې سړی اوس ماته خلیو تختی هغه د شاده خوان ور پسې شو. اس خډیره تیزه منډه وای نو چې کله داس منډه تیزه شو حتی کې کافر را نږدې شو چې د کافر د اس خلد تر رسیږي په د توري گزار کوي د اس داسې نيزه د قیزه راټینګ کړه دا نيزه شاته طرف ته وېسته چې شاته وېستل ته خو اس په ډېر تیزی کې روانو د خدان داسې را بریکی ونیو نو هغه چې داسې راغی د دانیتو چې سینې ته بزما د نيزه ور برابر شي نو بوټه به تیوزي چلی ورسکو. هغه کافر ډېر لوی جنگي سړی او ځان ته تاو کو اس سینه اولګید او اس دې په دې مردار شو. کافر خو کافر بچو. نو د توای چې ته عربو دوکا ته خو عربي ته څنګه دوکا کې نو دې ور توای ته جنگ تر غلې ته خبر نه الحرب خدا جنگ ټوله دوکا دا جنگ کېو دوکا نه مانی. نو کافر ور توای چې ستا دوکې څه فائدہ تا ته وکړه زه خو بچیم وای زما دوکې دا فائدہ وکړه راتاو شور پسې نو هغه سره اس نو د سره اسونو به کافر مردار چې کافر مردار کا نو بیا ورکوش شو او سره ته پرې کا حلال کا هغه سره ته نراوړ مسلمانانو ته حکم جامع چا غوستي وي زغری وي هغه ته نويستي هغه امر واخستي او دا رسول الله امر کړو چې من قتل قتيلا فله سلبه چا چې یو سړی مردار کا دا خپل غنیمت چې کم دغه دغه غازی کیږي بل چاته په کیسه نه هغه خپل لکه مثلا ته چا باندې امریکایي باندې ورلې هغه سره پلاس کې وسلاوه چې دا تاونی وکنه دا ستا کېږي دا بیت المال ته نه رسي یو داسې عامه خاریونی ول شو هغه کې به ډیر شي نه پاتې شو نو هغه ډیر شي نه بیت المال کې تقسیمیږي او سب مجاهدینو تقسیمیږي سب بیت المال تزي او سس هغه به لسره یو دا چې تا خپل یو کافر مردار کو کوم مسله او کوم جوړه او ست پاتې شو پیسې دا ټول استا کېږي چې چاته ورنکي تا واستای بیا نو دا دیو جنا هغه شکستو خړو زرین دا دیارجان بادشاہ نورم غوسه شو چې زما غلوی فوجی مردار کا اعلان وکا چې سبا تبا تاسې 2 لک فوجیان په غونډیو باندې او چې مسلمانانو صفونه ودرول نو 2 لک کسان په یو ځای باندې غشي خوشي کوي چې دا 2 لک غشي لاړ شي نو کافرو کې به شکست ګټ شي نو 2 لک کسان به نور حمله ورلي ور باندې 3 صفونه مسلمانان ولاړو 1 لک په یو غونډي باندې کافر 1 لک په بل غونډي په یو ضربه باندې 70 ور خطو سره غشي را خوشي کړو حتی کې په دغه ورځ باندې په یو ټیم کې په یو ضربه سره د وسوا صحابه کرام سترګي وته دې دغه باندې غشو باندې وسوا او د دې وجنا دې ته یوم التعویر ویل کی تعویر د عور نه عور کو سترګي ته وای په دغه ورځ باندې صحابه کرام سترګي وته یوم التعویر د جنگ ورته ویل کی سخت شکست صحابه کرامو کې صفونه مات نکړه لیکن دومره زخمیانو شهیدانو سره بیا هم صفونه مضبوط وساتل. ما خام تیمو الله مسلمانانو ته لار برابر ولا داغي د خلقنا یو سړی نسوارا او یو عالم راغی ابو عبیده صاحب توای کتا سي ما منای او زما تصدیق کوي او ما تامان را کوي زنن مسلمانانو کې یو غټ شکست کافرو کې یو غټ شکست درته غړوم ورتوای تسنګ د ذکر را جذبره پورته شوی پایزه په خاریه کې اوسېدم د دې لخر چراغ چوری غټ کا زما د زنانو بی عزتی کړی دا زه دې بادشاہ ته ورغلم چې زما بی عزتی کړی دا زما یې اس غم ونه خوړو اوس مې زړه کې د اراده را داخله په ما ډېر اعتماد کې زه لوی ملایم چې زه څور توایم زما منی نو لہذا زه استاد سره پټ مرګره مزه دوی ته ورښ شکست ورکو وای څنګه وایزال تزم هغه توایم چې بیګا تر شپې مسلمانان حمله کوي تاسو به د شپې نا وخت ټیم کې دا کافرو د درې ملي په اندازه کې نږدې د زرو اسونو یو ضربه داسې تیره کوي چې اسونو شڼا وي واوري او ګردونه وګوري خو نور بیرته تیرا تختی راځي ته چې ګیر مونږ کې وای ښا هغه ته لاړ ورته وی چې بیګا تشپه کې صحابه کرام په تاسو حمله اراده لري او زه ورغلی او مستاز جاسوسي کوم
د خو هغه لوی مولا او خبره منله د شپې نا وخته کې مسلمانان زر کسره کافرو د لخر سره نږدې او ضربه کې تیر شو واپس را لشانه هغه واوریدا پوه شو چې لخر خوراغه هغه تیار شو خوشپوا سوي چې نه ولګیدا انا سوارا مولا ورغه ورته وی وای چې ما خو چې پتا سي به حمله وکي خو هغه صحابه کرام په دریاب باندې پورې واته او شا طرف د نتاو شټولي بنديان کړي ژوندۍ ونیول نو په جلتۍ سره په بحر پورې وځي او دا مسلمانان اونې سي غني بیا به چې کم نه شا طرف نه محاصره ناری وته مون خو بلد نه یو دلته ګذر کم نه نیو به ګذر زه ورته خو دا ګذر دی نو ټول پاسون ورسوار شو په زرګونو کسان او بولا وکړه سره دا شکست ورکول صحابه کرام بیرته راغلي سلورم ورځ شوه چې کله سلورم ورځ شوه نو دا هغه ورځ ده چې عمر فاروق صاحب ته چې خط رسېدلی او د هغې په دویمه ورځ باندې عمر فاروق صاحب 9000 صحابه کرامه پاسونو سواره جهاد ته رالیږلي وو د هغې مشر سعید ابن عامر ټاکلی وو هغه چې را روان شو د شام لاره ته ورکه شو په بل طرف روان شوي وو عمان ته رسېدلي وو عمان ته چې رسېدلي وو هغلته د عمانیانو 4000 لښکر سمخ شوي وو دوی 9000 وو هغې 4000 وو په ټولو یې توره خخه کړه او ټول یې حلال کړه او د هغې سرونه یې په نیزو کې ورکړه او د مسلمانانو صف ته راغله دا څلورمه ورځ ده اوس څلورمې ورځې جنګ شپه ده چې ابو عبیده صاحب دا ولیده تپوس یې وکړه چې دا کافرو سرونه هم د کمه کړي هغې سره به نیزې وي د کافرو سرونه یې په نیزو کې ورکړي 4000 سرونه یې نیزو کې ورکړي میدان ته راغله وای دا خو موږ عمر فاروق صاحب ستاسې مدد ته راولېږلو موږ نه لاره ورکه شوه موږ د عمان په قبیله ورلو عمان قبیله جنګ ته تیاری وکړه موږ ټول حلال کړه موږ پې ډېرو او دا سرونه هم ترې راوړي دي وای اوس به کافر شکست خوري تاسې دمم یئ سبا ته تاسې را 4000 کسان سرونه نیزو کې ونیسئ او جنګ میدان ته وځئ کافر چې دا حل وګوري نو شکست به خوري همدغه شان یې وکړه چې په څلورمه ورځ باندې هغه 4000 کسان نیزه کې سرونه نیولي وو د کافرو مخې ته وواته کافرو چې دا حل ولیده نو بیا بادشاه کشر ته نه کاته او کشر یې مشر ته نه کاته شکست پکې ګډ شو چې شکست ګډ شو مسلمانانو په باندې حمله شروع کړه حتی کې چې څلورمه ورځ ټوله ورځ په هغې توره وچلېده او مردار یې کړه او صحیح بندیان کړه په 5مه ورځ باندې صحابه کرامو خپل شهیدان دفن کړه شهیدانو شمېر د صحابه کرامو 4.5 ته رسېدلی و 4.5 صحابه کرام شهیدان شوي وو خو د کافرو تعداد 2,40,000 کافران په دغه ځای کې مردار شوي وو په دې 4 ورځې جنګ کې او هغه بحر چې کوم کافران وړي وو هغې شمار معلوم نه و چې څومره نو د دې لپاره خپل حسابګران راوسته چې کافرو مړي وشماري په میدان کې ټول مړي ترې پاتې وو حتی کې چې دغه یو بادشاه چې دیرجانو دا بادشاه ترې نه وتښتېده بیا د بخاري په دروازه کې هغه ګیر که هغه مردار که نور څوک یو قسطنطنین چې دا د هرقل بادشاه زوی و هغه ترې نه وتښتېده نور دا 5 مشهورو بادشاهیانو کې دی پکې مردار کړه د روسیې بادشاه رقین هم په دغه ځای کې مردار شو نو مقصد مې دا دی چې د رسول الله صحابه هغوی په دغه طریقو باندې د دین دپاره قربانیانې کړي دي موږ به انشاءالله هغې هم دا زیات جنګونه چې تاسې ګورئ تاریخونو کې رسول الله د وفات نه وروستو دا چې دی نو د نسواراو سره شوي دي اوس هم د نسواراو سره د مسلمانانو مقابله ده صلیب والا امریکنین دهشتګردي دي خو جهاد ته دهشتګردي وایي نو جهاد ته دهشتګرد کفر وایي په دې نوم باندې تا ترئ نو که ته یو سیاسي چل کې چا ګر کړی چېره دا رشتې دهشتګردي ده دا دهشتګردي نه ده دا جهاد دی که دی باندې هر نوم څوک دی ته موږ جهاد وایو نو انشاءالله تاسې به ټول تیاری کوئ که دا حمله چېرته وشوه او مشران یې که کشران یې جهاد در باندې فرض ګرځېږي موږ در باندې خپله غاړه خلاصوو په یو آواز په یوه صدا په یو لبیک سره به ټول په جمع باندې انشاءالله افغانستان ته ځو او هغلته به چې کوم دی د هغې نه به بیا جهاد شروع کېږي معلومه داسې ده چې د مادي خیر زمان وخت را نږدې دی او روایاتو کې داسې راځي چې د خراسان نه د هغه لښکر جوړېږي نو دا به یو لوی عظیم جنګ جهاني دا څه وړوکی جنګ نه دی دا یو جنګ جهاني به جوړېږي اوس هم تاسې خبرونه واورئ په هغې کې دا لوی لوی سیاستدانان تبصرې په دې باندې کوي چې معلومه دا ده چې دا راته درېیم لوی جنګ جهاني ښکارېږي داسې خبرې مشران کوي او سیاستدانان نو همداسې ده چې دا یو لوی جنګ جهاني دی د هغې ابتدا ده او په دې کې به انشاءالله په کلکه باندې شرکت کوو ستاسې په دې باندې رضا ده که شرکت به کوو که نه به کوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين عوام ساده مسلمانان هغوی داسې وایي چې ګینې بس هم د یو څو فرایض دي نه جهاد فرض دی
او فرض دو قسمه ده، یو ته فرض عین ویل کیږي، یو ته فرض کفایي ویل کیږي. فرض عین جهاد، فرض کفایي هغه جهاد دی چې مسلمانان په کافرو د حمله اراده وکړي. مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وقت امر فوج ته وکړه چې په انډیا تعرض وکړي. هغه تعرض نه کړي، بیا په تعرض کوي. دې ته فرض کفایي ویل کیږي. د دې علاقې نه چې یو سړي پکې حصہ واخیسته د ټولو غاړه په اخلاص سره، کدا علاقې نه یو سړي حصہ وانخیسته د ټولو غاړه په بند ده. مثال د تبلیغ دی، هم فرض کفایي دی. کدا علاقې نه یو کسو ټولو غاړه خلاصه، که یو ونه کړ ټولو غاړه بنده. د جنازې منځ دی، کدا علاقې نه یو سړي وکړ ټولو غاړه خلاصه، که یو ونه کړ ټولو غاړه بنده. په دغسې جهاد کې چې ته په کافر باندې حمله کې، د مور او پلار اجازت ته ضرورت دی. که مور او پلار ته اجازت وکړه تلی شي، که اجازت ونه کړه نشي تلی. ولې دا فرض کفایي دی او د مور او پلار خبره منل فرض عین دی. نو فرض کفایي به د فرض عین مقابله کې پرېږدي، فرض عین به راټینګې. مثلا په انډیا باندې تا تعرض شروع کا، مور درته پلار درته وي مزه، نه مور او پلار به منې دې جنګ ته به نه ځي، ځکه دا فرض کفایي دی. او حدیث مبارک کې راځي چې اعراف د جنت او جهنم په منځ کې یو ځای دی، هلته به ځینې خلک یو علی الاعراف رجال، په اعراف کې به ځینې خلک اوسېږي. رسول الله نه تپوس وشو چې اعراف کې کم خلک اوسېږي؟ نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هغه خلک چې د مور او پلار د اجازت نه بغیر جهاد ته تلي او په حق شهادت شهیدان شوي دي. د دوی دا شهادت د جهنم ته نه پرېږدي او د مور او پلار ناراضګي جنت ته نه پرېږدي، په منځ کې به پروت دي. دا هغه جهاد دی چې فرض کفایي دی. یو فرض عین جهاد دی. فرض عین جهاد هغه دی چې کافر د مسلمان په حریم او مملکت حمله کوي. کله چې کافر په مسلمان حمله کوي، په دې وخت کې جهاد داسې فرض عین ګرځيږي چې په یو کور کې دوه ورونه دي، دا یو جنگ ته لاړ د بل غاړه پې نه ده خلاصه. که دا دواړو ورونو کې یو جهاد ته لاړ د بل غاړه پې نه ده خلاصه، دا دواړه ورونه دا پلار زامن ټول به جهاد ته وځي بیا. او که اون واتا په کورنۍ کې 10 کسانو نه جهاد ته لاړ، یو پاتې شو، د یو غاړه ور باندې بنده ده، د دا شان فاسق دی.